ودانۍ وایم، هرکلی ورته وایم چې تاسو زموږ څه په دې غمیزه کې ګډون وکړئ او سره چې دی د اسحاقزي قوم مشر حاجي صاحب حاجي قادرخان اکا ته هرکلی وایم، کور ودانۍ وایم چې دی رالی زموږ په دې غمیزه کې چې دی راسه ګډ سو. عزیزانو د ده د قوم د خوا څخه چې دی د ده د قوم شکریا ادا کوم چې زموږ په دې ستونزه کې نن زموږ سره یو ځای ناست دی. تر ټولو د مخه خو زه دا یو هرڅ کوم چې په کار دا ده زموږ په لر و بر وطن کې چې څومره هم پښتانه دي، کور یې ودان ټولو پر موږ باندې چې دی خوابده کړې ده، خفګان یې ځایره کړی دی او ورسره په دا کوټه کې چې کوم بلوڅ وروڼه زموږ سره پراته دي، بلوڅ قبیلې پرتې دي، هغوی زموږ سره چې دی یووالی کړی دی، ګډون یې کړی دی، زموږ سره اظهار یکجهتي کړې ده. د هغوی کور ودانۍ وایم. عزیزانو دومره شنی قوت و موږ ته دومره لوی سوی دی چې موږ ته فکر ورته ډېر لوی ورته ایښی دی. که چیرې دغه کم چې زموږ قامونه دي دا غیرتي ننګیالي قومونه دي، زه خو هر قام ته چې دی ډېر د هر یوه خپل تاریخ پروت دی، که نورزی دی، که اسحاقزی دی، که درانی دی، که غلجی دی، که زموږ کاسی دی، که هر قوم دی، درین دی، کاکړ دی، کور یې ودان ټولو د موږ سره چې دی په دا ورځ باندې چې دی زموږ سره یووالی کړی دی. او خاص مې هم دغه دی چې موږ تاسې به چې دی دا د خپل د منځ چې کمې ستونزې دي یو د بل څه په یو کوچني شي باندې چې دی موږ خفه یو، په دې باندې به موږ ته د دښمن دپاره یو کېږو. دا دومره کوچنی قوت و موږ ته ډېر لوی سوی دی او د دې بېرته د کوچني کېدو واحده فارموله هم دغه ده چې موږ ته اتحاد و اتفاق وسي. کم وخت چې دا پښتون افغان اتفاق و اتحاد کړی دی بیا هغه وخت چې دی د دلي تخت هم ده ته هېڅ معنا نه ده درلودلې. نو خاص مو د ټوله پښتون قام څه دی چې هغه په دا ځای باندې سره یو سي. دلته چې تاسو ولیدلې چې کوم زموږ د ځوانانو کوم چې زموږ د کشرانو د ماشومانو څه 11-12 کاله کوچنیان یې دغسې کشولې لکه اسرائیل چې فلسطینی کش کړی. په دغه ریاست کې چیرې چې دا مځکه موږ ورکړې ده، وقف کړې مو ده، دا کام مځکه ده، دا بچیان چې ده کشولې دا مځکه د دغه کام ده. دی چې پر کومه تاڼه کې ناست دی د دې فرد د دغه کام په نامه دی، د ده د نیکهګانو پر نامه دی اوسه پورې. بیا چې ظلم وګوره چې بیا دا په وینو کې دلته ټپیان دي، دا چې دی په هسپتال کې ټراما سنټر کې چې دی علاج یې نه کوي، 3 ورځې دا زموږ زخمیان چې دی په هسپتال کې پراته وو په وینو کې یوه ګولۍ نه ده ورکول سوي، یوه ستنه نه ده ورلګول سوي، یو ریکارډ یې نه دی لیکل سوی چې دا داسې په زخمي حال کې په وینو کې سور ګرده میډیا به کتلي، ګرده دنیا کتلې ده، خو د دوی هغه چې کوم ریکارډ لیکي هغه نه ده کتلې ده، هغه نه ده لیکلې ده. دلته چې یو کوچنی غلا وسي، یو کوچنی جنګ وسي، د هغه تاسو به هم لیدلي چې څنګه یې ملسیانې جوړېږي، څنګه دغه کېږي. خو دلته دا ظلم دغه مځکه هم چې دی د دغه قام ده، د دغه بچیانو ده. بیا چې دی دلته دا وظیفه کوي، د دې بعده دی ریټایر سي، سپین ږیری سي، مړ سي، بېرته په دغه هدیره کې ښخېږي. یعنې چې په کومه مځکه دی پیدا کېږي، زوکېږي، دا مځکې څه ونیسي بیا تر مرګه پورې چې ښخېږي د ده په مځکه باندې دومره ظلم. خاص مو دی چې موږ ته به چې دی په اخلاص و په صداقت باندې به چې دی د ورورولي لاس ورکوو یو بل ته. ستاسو یې کور ودان، تاسو چې دی زموږ مخور یاست، زموږ ننګیالي یاست، په صداقت سره ولاړ یو، وژه پر وژه د سره ولاړ یو. نن که موږ پنځه کسه راغلي، خدای دې ستړی نه راولي چې 100 وغواړې 1000 وغواړې مستي و خدمت هر څه ته موږ حاضر یو. دغه دپاره راغلي یو زموږ شملور تاسو یاست، زموږ د قوم مخور تاسو یاست، موږ به ستۍ پسې یو، ته زموږ مشران یاست چې څه فیصله وه موږ ته بیا په ګډه سره کوو. کور مو ودان یو ځل په اخر کې بیا زه ستۍ کور ودانۍ وایم، ستاینه مو کومه، هرکلی درته وایم. کور مو ودان، ډېره مننه، وسلام.